تاسو غواړئ چې زموږ په یو کار کې رکاوټ رانشي، یعنې یو انسان دی چې د هغه په یو کار کې رکاوټ راغلی دی یا د هغه په هر کار کې رکاوټ راوځي چې څه نه څه کار کوي، څه نه څه مسله پکې راوځي، غواړئ چې الله مې د دې کار نه دا رکاوټ ختم کړي، زما دا کار الله په اسانۍ سره وکړي، یا په تا باندې د غرم قرض دی، غواړئ چې الله مې دا قرض ختم کړي، خو اسباب د سره نشته، یعنې هغومره پیسې نشته، ګټه وټه نشته، ته غواړې چې الله مې سبب پیدا کړي زما د قرضونه ختم شي، یا د هغې نه علاوه څه مقدمه ده هغې کې کامیابي غواړې، څه مقصد کې کامیابي غواړې، یا یو ظالم دی چې هغه په تا حکمران دی، یا د خاوند په شکل کې دی، یا د خاوند د کور والا په شکل کې دی، یا داسې بل څوک انسان دی چې تا سره ظلم کوي، زیاتي کوي، مطلب بل څه پریشانی مشکل دی، د هغې نه وتل غواړې، نو د هغې لپاره انشاءالله نن زه تاسو ته یو داسې اسانه وظیفه ښیم چې د دې وظیفې کولو باندې ټوټل د ګړۍ په حساب صرف 15 منټه لګي، صرف 15 منټه لګي، خو دومره عظیم وظیفه ده چې د دې وظیفې باره کې راځي چې په لومړني ځل کولو سره به دې حیران کړي، یعنې دا وظیفه چې ته څنګه وکړې نو حیران به شي، داسې به د دې هغه اثر وګورې، داسې به د الله پاک هغه مشکل نه وباسي چې حیران به پاتې شي. نو ګوره د دې داسې طریقه ده که نه، د دې وظیفې طریقه زه تاسو ته ښیم، د دې داسې طریقه ده چې د هر مونځ نه پس به 15 مونځونه به کوې، د هر مونځ نه پس چې څنګه سلام واړی او ټوټل مونځو کې سلام واړی، نو په مصله به کښېنې او یو ځل به درود ابراهیمي ووایې، کوم درود پاک چې موږ په مونځ کې وایو، ورپسې د الله پاک دا څلور نومونه تاسو ته په دې سکرین ښکاري، یا سبوحو، یا قدوسو، یا غفورو، یا ودودو، دا څلور نومونه چې ووایې نو دا یو ځل شو، دا به صرف 7 ځله ووایې، یعنې یا سبوحو، یا قدوسو، یا غفورو، یا ودودو، دا یو ځل شو، دغسې به 7 ځله ووایې او اخر کې به بیا یو ځل درود پاک ووایې او بیا به د هغې حاجت لپاره، د هغې کار لپاره دعا وکړې، د کوم کار لپاره چې تاسو دا وظیفه شروع کړې ده، بس 15 منټه پرې لګي، اسانه وظیفه ده، صرف مونځ ټیکې ورپسې کښېنه او دا وظیفه کوه. خو که داسې یو وخت راغی، داسې یو لمحه راغله، داسې یو موقع راغله چې ته یو ځای کې پساو شوې، یو مشکل درته اچانک پیښ شو، یا اچانک یو نوکرۍ لځې او هلته انټرویو ورکوې، غواړې چې په دې انټرویو کې پاس شم، یا د هغې نه علاوه بهر ملک ته ځې، په ایرپورټ باندې وایې چې یاره دې ځای کې زه په اسانۍ سره وځم، دا امیګریشن والا یا د پولیس سره نه ډېر تپوسونه ونه کړي او مې نه کړی، یا داسې بل څه مسله څه مصیبت درته اچانک پیښ شو او غواړې چې بس اوس دې وخت کې الله پاک زما سره غیبي مدد وکړي او ما ته لاره زده شي، نو فوراً هغه وخت د الله پاک دا څلور نومونه همدغه طریقې سره 7 ځله وایه، وړاندې وروستو چې یو ځل درود پاک وایه او دغه څلور نومونه وایه او چوپ کوه او دعا کوه، یقین په الله وکړه چې زه تاسو ته وایم دا به تاسو ته ډېره مختصره دعا ښکاري، ډېره مختصره وظیفه به درته ښکاري، خو داسې وظیفه ده چې ته څنګه دا وظیفه یو ځل وکړې نو حیران به شي، یعنې داسې یو غیبي مدد به دې الله وکړي، داسې به درته هغه لار ازاده شي، داسې هغه رکاوټ پیدا کار نه وځي چې حیران به پاتې شي، ستا به په وهم او ګمان کې وي. نو انشاءالله دا یو مختصره وظیفه ده، ځکه چې ډېر لونه خویندې اکثر وایي چې مونږ سره وخت نه، څه مجبورۍ دي، نور د کور کارونه دي، ډیوټي ده، نوکري ده، نو مونږ ته داسې مختصره وظیفه وښایه، نو دا ډېره اسان ترینه وظیفه او ډېره طاقتور ترینه وظیفه ده، انشاءالله ضرور یې وکړې. د ډېرو ملګرو په الله پاک کارونه کړي دي چې کله زموږ مشکل راشي مونږ دا وظیفه کوو او الله پاک مونږ ته هغه مشکل اسانوي، نو انشاءالله په یقین سره وکړې او دا اسانه وظیفه شروع کړې او تاسو بیا د دې هغه کمال وګورئ. خو د هرې وظیفې سره چې څنګه شرط وي دغسې د دې وظیفې هم شرط وي 15 وخته مونځ کول، ځان د حرام کارونو نه خاص کر د ګناه کبیره نه ساتل، ټیک شو، د دروغ او دوکې نه ځان ساتل، دا ورسره شرط دی. انشاءالله ته بیا ګوره چې الله پاک ستا دا مشکلات څنګه حل کوي. نو الله دې په موږ تاسو ټولو رحم وکړي، الله دې ستاسو د زړه هر ارمان او حاجت پوره کړي، الله دې ستاسو مشکلات او پریشانۍ ختمې کړي. جزاک الله خیرا کثیر.